بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريره رضی الله تعالی عنه نے روایت ہے، فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار. چې کوم انسان سره چې هغه سوی هغه سونه وي یا چاندي وي او هغه چې دین هغه نصاب ته رسیدلی وي، بیا هم د هغه چې دین هغه سره ورکوي هغه زکات او د هغه حق یعنی زکات چې هغه نه ورکوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د لپاره بچ دین هغه د ور هغه غرونه یو قسم د چې دین هغه جوړ کړی شي، فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وزهره كلما برت اعيدت له. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا په جهنم کې چې دی هغه څه شي هغه ډیر به ګرم کړی شي او په دغه مال په ذریعه سره چې هغه د تندې د دوه شاګانې به چې دی هغه څه کېږي هغه داغلی کېږي او کله به چې دی هغه څه شي هغه دا واپس چې هغه یخی شي، دا به عمل به چې دی هغه واپس کولی کېږي او دې انسان ته به دغه شان عذاب چې هغه څه کولی کېږي هغه ورکولی کېږي. عزتمند الله جل شانه په قرآن شریف کې چې هغه د زکات ذکر ډیر زیات چې هغه کړی دی او چې کله هم موږ قرآن چې هغه مطالعه کوو نو په اکثر ځایونو کې د مول سره چې هغه الله جل شانه د زکات چې هغه ذکر کړی دی چې واقعي الصلاة وآتوا الزکات چې هغه مستقیم او زکات چې هغه څه کوي هغه ورکوي. قرآن شریف کې بل ځای کې هم غالبا سورۃ توبه کې الله جل شانه فرمایي: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. چې کوم کسان چې هغه سونه او چاندي څه کوي هغه جمع کوي، د زکات چې هغه څه کوي هغه نه ورکوي او د دې چې هغه صدقات واجبه چې هغه نه برابروي، الله جل شانه فرمایي چې دوی ته دردناک عذاب چې هغه څه ورکوي هغه خوشخبری چې هغه ورکوي. او بیا مخکې الله جل شانه فرمایي چې یوم یحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. او دا چې دا ساسو هغه مال له قیامت پر ورځ باندې به چې نه ګرم کړي شي او د دې مخونه او د دې شاګانې په دې باندې چې نه غاز د غلي کیږي. الله ورته فرمایي چې هاذا ما کنستم لانفسکم، دا ساس چې نه هغه مال چې کوم تاسو ځان د پاره چې نه غسه کړي هغه جمع کړو. بهر الله جل شانه چې نه هغه د دنیا دار الامتحان ده او په دې کې موږ د الله جل شانه احکامات پوره چې نه غسه کوو هغه به هغه باندې کاربن کیږي، هله به چې نه هغه موږ سکه هغه کامیابیږي. د انسان فطري تور چې نه هغه سوي هغه د مال سره محبت وي. اکثر بیا موږ ګورو چې معاشره کې ډېر کسان داسي وي چې هغه د مال حساب کتاب چې نه هغه نه کوي، بس هغه په کال کې یا چې نه هغه سورزو کې بس یو 100 روپۍ چې نه هغه د خیراتي چې نه هغه ورکړي زکات حساب یا چې نه هغه پته نه لګي، دا پته نه لګي د خبره چې نه هغه نه په کار د چې موږ چې نه هغه زکات مسلو باندې چې نه هغه ځان پاکو، هغه نارینه وي خو هغه زنانه وي خو کاروباري حضرت وي خو نوکر پیشه حضرت وي او خو فرض کوم نصاب ته چې نه هغه رسیدلی یو زکات حکم چې نه هغه متوجه شي په کار د چې بیا موږ سور کو خامخا زکات حساب کتاب چې نه هغه کو زکات چې نه هغه ورکو او خدای سي نوي په دنیاوي ژوند چې نه هغه سود هغه ډیر زیات چې نه هغه لړل او بل نو چې نه هغه سترګې پټ شي بیا به چې نه هغه انسان ډیر زیات چې نه هغه ارمان او افسوس کوي، لیکن هغه بول چې نه هغه فائدہ نه ورکوي. سوره منافقون الله جل شانه چې نه هغه دغه تذکر کړی دا چې الله جل شانه چې نه هغه د چمبر چې نه هغه رسلکه وخت کې نه بلکې په خپل ټیم باندې چې نه هغه راځي انسان په هغه وخت چې نه هغه کم افسوس او ارمان کې نه پای کې دا هونه چې اصدق واکم من الصالحین، زه به چې صدقو اهتمام کوم او زه به چې نه هغه څه مغه نیکو کار شه. بهر الله جل شانه هم چې نه هغه ژوندۍ را کړی دا مال دولت کارل چې نه هغه را کړی نظام چې نه هغه په هغه او فرض کوم ته زکات حکم چې نه هغه څه کوي هغه متوجي کیږي، نو زکات چې نه هغه حساب کتاب او په روخ باندې چې نه زکات څو هغه ادایږي. زکات چې نه څنګه فرض کوي کم کسان په نصاب کې چې نه هغه راځي صاحب نصاب چاته ویل کیږي ان شاء الله العزیز په قدر په دې سورې کې به دا غي څه کو هغه بیان وکړو ان شاء الله.